الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع آیت بانی ثابت تے کنا سورة الجمعہ دا قرآن کریم کی سورت تے کنا لکه دا کافی غلط دا پرونی دا پرونی خدا نه اسی بل کتاب شنو دا سیده خو بلنه السلام علیکم خیر سدوینه دانه دا دغه سرنګ دی لکه دا چې دی دانه ده منډک زرکه دغه سرنګ دی ونی ټولې خبره نه کېږي دغه سرنګ دی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه محترمو ننمو مسئلہ دا پا جراب بان مسح زمونگا استاد سوڑیر ملگری پا جراب بان مسح کئی آوغا جرابی چا زمونگا استاد سو وطنونو کی خرسیگی او استعمالیگی اغا نرائی هم بی او دا ٹوٹی هم بی
هغه کې بغیر د بوټانو نه او د سپلیو نه مزل نه کېږي شکېږي او بم جذب کوي او پښه لمدی نو په هغې باندې مسح کوي وایي دا جرابې دي او حدیث کې راغلی دي دا سنه د محترمو اول به درته مسله وکم بیا به پې بحث وکړو مسله دا ده چې زمونږ او ستاسو د دین او د اسلام مسله دا ده چې اودس کې څلور فرض دي قرآنی او دو فرض پکې دي هغه په اجماع ثابت دي یا په حدیث متواتره څلور فرضونه د قرآن کریم مخ وینځل یو لاس وینځل د سر مسح او یو پښه وینځل رستو بدرته سورة المائده کی آیت راشی التا بدرته دا نکته ووایم چې قرآن کریم باندې یو لاس وینځل فرض راغلی او د یو پښې وینځل پکار دی د قرآن کریم حکم دا دی دا دویم لاس او دا دویم پښه شرح الوقایه چې وګورئ هغې باندې مولانا عبدالحی رحمه الله حاشیه کړې ده بره حاشیه کې وایي چې دا دویم لاس او دویم پښه دا په اجماع ثابته ده یا په حدیث متواتره یا مشهوره باندې ثابت فاغسلوا وایدیکم دا معنا هر یو د لتاسو نه خپل لاس وینځي جمع چې په جمع داخل شي تقسیم د احاد په احاد فایده کوي خلاصه دا ده چې د پښو وینځل فرض دي او قرآن کریم باندې ثابت دي پښو وینځلو نه بغیر اودس نه کېږي لیکن په حدیثو کې یو بله مسله راغلی ده چې هغې ته مسح په موضوع وایي مسح علی الخفین دا مسح په موضوع حدیث کې راغلی ده او د پښو وینځل په قرآن کریم کې راغلی دي مسله د نیر نشي ګوره چې مسله باندې ځان پوه کړي نو د قرآن کریم او د حدیث په منځ کې تعارض راغی کنه الله فرمایي وینځئ او حدیث کې راغلو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په موضوع مسح کړی ده نو مسح کې خو انزل نه یې کنه مسح وای امرار الید المبتلا دولون لاس کشکول او راخکل دیتا مسح وای
نو تعارض راغی کنه. اوس مسله دا ده کله چې د حدیث او د قرآن کریم په منځ کې تعارض راشي نو د دې تعارض د حل لاره څه ده؟ دوه لارې دي ښه. یوه لاره دا ده چې دې مسله کې به تاویل وکړې، دې کې به دوه صورته جوړ کې. یو صورت باندې به د قرآن کریم حکم حمل کې او بل صورت باندې به د حدیث حکم حمل کې. نو مسله به حل شي کنه، تطبیق به وکړي. دلتم دا مسله د پښو دوه صورت دي کنه. یو صورت دا دی چې موضوع د نه پښو، یو صورت دا دی چې موضوع د پښو. کله چې د موضوع پښو کړي نه وي نو د قرآن کریم په حکم عملو کې وینځي به، او کله چې د پښو کړي وي نو بیا به په حدیث عملو کې نو مسح به کې. دویمه خبره دا ده چې دا کار به کم حدیث سره کې. مولوی صاحب دا به هغه حدیث سره دا کار کې چې دا غي زیادت په کتاب الله روای، چې هغه ته حدیث متواتر وای یا حدیث مشهور وای. حدیث متواتر د تواتر نه ده، تواتر تتابع توای. کله چې یو حدیث یو جماعت نقل کی دومره لوی ډله چې د هغوی اجتماع په دروغو محالی او همدغه طریقې باندې د هغوی شاګردان هم نقل کی او مونږ او تاسو ته راورسېږي، دې ته حدیث متواتر وای. دا دومره قوي دی چې په دې حدیث باندې فرض هم ثابتېږي. دویم نمبر حدیث مشهور ده. حدیث مشهور هغه حدیث توای چې ابتدا کې راویان او نقل کون کی حد شهرت ته نه رسیدلی، ابتدا کې خبر واحد ده، خورست بیا دومره خلق هغه حدیث نقل کی چې داغي اجتماع په دروغ محالی، هغه ته حدیثی مشهور وای. بیا حدیث مشهور بعض علماء قسم د متواتر نوای او بعض علماء قسیم د متواتر وای. نو دا کار باغی سره کې او کدا سے حدیث ته پیدا کو چې خبر واحدو او تطبیق نه کېده او یا مولوی صاحب ضعیفو، بیا به د قرآن کریم مقابله کې هغه متروکی، یو حدیث ته کمزور ده نو بیا د آیت مقابله کې چې راشي کنه هغه بیا ضعیفي، هغه باندې عمل نه کېږي. نو د قرآن کریم حکم داو چې پخې وینځئ، الته حدیث متواتر راغی، اتیو صحابه کرامو نقل کړو چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په موضوع مسح کړی دا. نو زمونږ علماء فیصله وکړه چې موضوع باندې به مسح کوو، بلکې څوک چې د موضوع مسح نه مني دا اهل سنت نه ده. دا اهل سنت علامه دا درې څلور علامې راغلي دي.
یو دا دے چی پا موضوع با مسمنی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں زپا موضوع بانے دا مس قائل نوما زکا دا قرآن کریم حکم داو چی پخیبوینزیں خو چی کل دا موضوع مسئلہ راتا دم رخ کا رشوا کالشمس بین فی السماء لکا المرچ پا اسمان کی خکاری وی بیا میں قولو کو چی پا موضوع مسکوئی ذہن کی مخبرہ کینا سے زکا حدیث متواتر دی کنا او قوی دی کم احادیث چی پا جرابو کی راغلی دی اگا پا اتفاق دا علماء کمزوری دی او اگا ضعیف دی دا اگا موضوع دا احادیث سر یوزے نشی درے دلے چی دا قرآن کریم کے منگ زیادت راولو او دا قرآن کریم حکم کے تغییر راولو نا دا جراب متعلق چی سمر روایات ناغلی دی اگا پنیز دا محدثین و ضعیف دی او کمزور دی قابل دا عمل ندی ما تاوستا پرونوی کنا ہر حدیث مانے با عمل نکے علماؤنا با پختہ نکے خواری مکے پا جراب بانے مسا ولی خلق تا مسئلہ اکڑا او زمانگ سادہ عوام رونے غلط کڑا زکا چی چاور تا مسئلہ کنے دا ناغا تخپل استاز ویلی دی چی چرتا دی حدیث لی دا عمل پہ کوا دا جراب والا احادیث کمزوری دی او قابل دا عمل ندی کدا سے جراب پیدا شوا چی دا موضوع کارے کاؤ یہ نکتی تا فکر کوائی کدا سے جراب پیدا شوا چی دا موضوع کارے کاؤ موضوع سو کارو نہ کئی درے یو پاک مزل کیگی دویم پخپل پخو پور انخلی کشک تے ضرورت نہیں درم نمبر اوبن جذبائی اوبو کی چروان شی اوبو پی نورزی پخد نلم دیگی نو دا گرک جراب دا خو کار دا موضوع کئی نو لہذا دا پا حکم دا موضوع کے داخل شوا اس پا دی مسکا ولیش دا دی وجہ نچ دا جراب دا او حدیث کے راغلے دا بلکہ دا دی وجہ نا چی دا موضوع دا یا جراب دا پا حکم دا موضوع کے دا ذہن کی مخبرہ کی نست نو چه دا خبری در تیادشی کنا یو مسئلہ با در تخکارشی چه پلانی صحابی پا جراب و مسا کڑے وا او فلانی کڑے وا او فلانی کڑے وا مولانا صاحب اگر دا صحابہ کرام و جرابی چوی اغیتا خوی جرابی ویلی خودری کار پا کیوں کنا مظلم پا کی کیے دو خوپور پخپلن خطے وے او ببے نجذبہ والے ناغوی پہ زکا مسکا والا چی پا حکم دا موضوع کیوں کنا پا حکم دا چاں کیوں دا موضوع کیوں اغدا سے جرابے نوے زیدر تاوس ثابتو ما چی دا صحابہ جرابی سنگوے نو لہذا چی سوک در تا دا صحابہ آثار وائی نو دا فرق غریبانان نکای چی دا امدا سی جورابے وے دا ٹوٹے او دا نیلون نا اگا دا سی جورابے وے کل خفے دا موضوع گندے وے دا درے کارون پکیو اسم منگوایو
کچادا سے جراب پیدا کریں د سرمن کلکے مظلم پکی کېده لاندې تلی همو اوبه یم نه جذبولې کوه پې مسه بازار کې د سرمنې موزي خرڅېږي که نه یو هغه چینه دي ګوره اپستې په هغې مسه نه کېږي ځکه چې هغه اوبه جذبوي هغه ټوټه ده خو نری رکسینې ورکړی نو په هغې باندې مسه نه کېږي ګوره یو دویم قسم د چرم جرابې دي موزي دي هغه اوبه هم نه جذبوي او تلی هم لاندې شته مزل هم پې کېږي نو مسه پې جایز ده اگر که موزي نه دي خو په حکم د موضوع کې دي دی وجه نه چې بازار ته لاړ شئ چې ورته وایې جرابې راکه هغه نه درکوي درکوي هغه نه درکوي او چې ورته ووایې موزي راکه نو مغه درکوي اگر که جرابې دي موزي خو نه دي خو په حکم د موضوع کې دي نو زمونږ او ستاسو دکانداران هم ورته موزي وایي او جرابې ورته نه وایي اما دا نری جرابې دا موږ او تاسو چې استعمالو دا په اتفاق د علماو د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په امت کې یو سړی هم نه دی پیدا چې هغه وایي په نری جرابو باندې د ټوټو باندې مسه جایز ده بغیر د دریو نفرو نه د دوو نه یو ته قادیانان وایي او ما سره کتاب شته فقه احمدیه ورته وایي اینه نه پروت دی په هغې کې د غلام احمد قادیاني نه پوښتنه شوې ده چې صاحب ژمی دی او ډېره یخني ده پښې نه شو وینځلی نو په نریو جرابو مسه وکړو هغه ورته وایي وکئ دغه ضعیف حدیث ویلی دی نو دا د قادیانانو مسلک دی او زمونږ او ستاسو غیر مقلدین ورونه هغوی هم هغې پسې تللی دي نو بنیاد یې هغه دی ما ځان سره فکر کوم چې دا مسله دوی ته چا وکړه چې په نریو جرابو مسه کېږي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په امت کې خو داسې عالم نه دی تیر شوی د دې بنیاد څه دی چې بنیاد مې ورته را پیدا که چې دا خو والکه یو بل دروغجن پیغمبر دا ویلي دي که نه غلام احمد قادیاني چې دی هغه د پیغمبرۍ دعوه کړې وه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه وروسته قادیانان چې دي هغه په اتفاق د امت مسلمانان نه دي نو هغه مسئلې دوی ته کړې ده او دوی عوامو ته وکړه او عوام یې ځکه مني چې کار اسانه دی که نه کار اسانه دی نو مولوي صاحب په نریو جرابو باندې مسه سیده ده ښه ذهن کې مو خبره کېناسته دا خو مې درته مسله وکړه د جرابو متعلق به درته مولوي صاحب لس خبرې وکم ښه چې درنه یېرې نشي او مختصرې به یې کم کنې دې باندې ډېر وخت لګي یوه خبره دا ده چې د جرابې تعریف جورب چا ته وایي مولوی صاحب د لغتو یو خیسته کتاب دی ډېر لوی تاج العروس ورته وایي تاج العروس د علامه ابوالفیض مرتضی زبیدی کتاب دی د لغتو هغې کې وایي الجورب لفافة الرجل جرابه
دا د پښو کڅوړه ده. د پښو کڅوړې ته جورب ولې وایي؟ وایي فارسی کې دا ګور پاو جورب چې ده فارسی کې گورب گورب اصل کې ګور پاو یعنی قبر الرجل د پښو قبر ته وي. نو کدی تعریف ته فکر وکړئ. قبر خو مو لیدلی دی. قبر کلکی که پوستی کلکی اوبه جذب کوي که نه بلکې قبر ته چې اوبه ځي نو خلک یې راس پړي او مضبوطه او بقا پکې شته که نه ډېر وخت چې دی نو قبر وي. نو د دې لغوي معنا نه هم دا معلومیږي چې دا موږ او تاسو کوم شي ته جراب وایو په اعتبار د لغت سره دا جورب نه دی. جورب به هغه شی چې کلکي مزل پکې کیږي اوبه نه جذبوي او بقا پکې وي شکیږي را شکیږي نه. نو په اعتبار د لغت سره هم د لغوي معنا تقاضا هم دا ده چې دې ته جراب مه وایه. دا مې درته معنا لغوي وکړه اوله خبره. خبرې پکې ډېرې دي. علماء د جراب مختلف تعریفات کړي خدا یو مې درته ووایي. دویم نمبر خبره د جراب اقسام. جراب سو قسم دي. جراب مولوی سے شپږ قسم دي. ها د جراب اقسام شپږ دي. اول نمبر سخینین. سخینین هغه جرابو ته وایي چې درې صفات پکې ښه یو اوبه نه جذبوي. دویم نمبر په خپله پښو پورې نښلي که شک مشک ته ضرورت نه. دریم نمبر چې غټې او ډبلې. احناف وایي چې 3 میله مزل پکې کیږي او شوافی وایي چې 3 ورځې مزل پکې کیږي. احناف 3 میله یادوي او شوافی 3 ورځې یادوي. دې ته مولوي صاحب کومې جرابې وایي؟ سخینین. دویم نمبر رقیقین. رقیقین هغه جرابو ته وایي چې د 3 شرطونو کې یو هم پکې نه وي لکه دا زمونږ او ستاسو جرابې دې کې 3 کې یو شی هم نشته. اوبه هم جذبوي خپله نه ټینګېږي. دې کې کشکونه اچولي دي په هغې تړلي دي او مزل پکې کېږي. مزل هم پکې نه کېږي. چې دا 3 واړه شرطونه پکې نه وي دې ته رقیقین وایي نری جرابې. دریم نمبر قسم جراب مجلدین. مجلدین هغه جرابو ته وایي چې دا پورته طرف کې هم سرمني او لاندې طرف کې هم سرمني ټول د سرمنې نه ډکي. لکه ما تاسو ته وی که نه موزي چې خرڅېږي بازار کې ټول د سرمنې نه وي. څلورم نمبر منعلین. منعلین مولوي صاحب هغې ته وایي چې پورته سرمن نه وي چرم نه وي خو لاندې چرم وي لاندې تلی وي مزل پکې کېږي. 5م نمبر
سخینین منعلین داغ جراب توئی سخینین خمو پی جندے چادری صفات پکی دا دی دریو صفات سرا سرا لاندی تلے ہم وی ناغیتا سخینین منعلین وائی شپگم نمبر سخینین مجلدین داغ توئی چی دا سخینین دری صفات پکی او دا دی سرا سرا پکی سرمنمی سو قسم شو شپق قسمه اغا یو ملګری پکې وای چې دا تاسو د جراب شپق قسمونه وښوده نو دا کم کتاب کې دي دا کم حدیث کې راغلی دي الله دې زمونږ او ستاسو دماغ نه خرابوي دماغ چې د مولوي صاحب خراب شو کنه بیا به ګډې وډې وی والکه دا د جرابو منګ اقسام بیانو دا جراب کتاب کی که دکان کی دماغ مکار کئی جراب دکان کی که کتاب کی والکه دا د دکان خبری من کو دکان کی دسی جراب پیدا کیگی کنا بازار کی چکم جراب خرسیگی دا شپق قسم دی اس مزین کی خبر کی ناسا داوی حدیث ہوا آیا نو دا دوی عقل کم دے کے دے عقل مولی سے اب زنگون کے دے محبس کی دا لیوانیان دی رکھڑیو خواہ چرتا محبس کی بیاچ دا محبس دا مشر دا غش کنا بدل شو او بل راغے نو هغه چې دا کم روغ شوي دي دا به د دې محبس نه روباسو نو یو لیونی راویستو وی هلکه ته خو ښه شوی وی او ښه یم وی دا دماغ چرته یي وی زړه چرته یي نه وی دماغ چرته یي وی دماغ وی لیاو وی پوزه کی وی لینه نه کوي دا خو نه دی جوړ ابل ته وی دماغ چرته یي وی دماغ ویل زړه کی ویل دا مینه نه کوي ابل ته وی زړه چرته یي وی زړه وی غوږ کی ویل دا مینه نه کوي ایو ته وی زړه چرته یي وی زړه سینه کی چپ طرف تا نو صحیح وی کنه ورته وی یاره ماشاءالله تو ښه شوی ویل یو ښه شوی ما ویل دا څومره هوښیار یې څه شي ښه کړې وی دا د دې دماغو برکت دی پښې ته ټپ ورکه وی دا مازغه چې نه وی زړه مې چېرته معلومه وی ته خو د ټولو نه غټ لیونی دا ښه خلک دي خو مازغه یې دلته دي والکه موږ دا معلومو چې جرابې کم قسم پا موضوع کے داخلی دی او کم قسم دا موضوع کار نہ کئی نو جرابی دکان کی کہ پا حدیث کی دکان کی او دے بدر توی دا کم حدیث کی راغلی دی چی دا شپق قسم دی منگوائی لیونیا تا چی بازار تلال شیں پا کولو ناخلی کنا دا سپین پا کول لے دا تور پا کول لے او دا خړ په کول دی دا په کم حدیث کې راغلی دی والکه د په کولونو رنګونو او اقسام په حدیث کې که په دکان کې په دکان کې کنه برکه پرې کار نه کوي دا موږ چې کم شپږ اقسام وایو دا د حدیث نه وایو دا د جراب وایو د خدای بنده دا سی جراب پا بازار کی دکان کی نو منگ تا توایو بازار کے شپق قسمہ جراب خرسیگی نو دا مدر تا تفصیلو کا کنا دی فقہاو دا احسان کرے منگا تاسو بانے ارشے کتاب کے نئی خواہ سا دکانونو کی سا پکورونو کی سا پونو کی
سبا بدر تو څوک د مڼو خلطه راوړي سپینې دي مڼې او سرې دي او زیړې دي ته به حدیث وښایه کم حدیث کې دا 3 قسمه مڼې دي والکه دا باغ کی دا په دکان کی دا الله بندا دا په حدیث کې نه دا موږ د جرابو اقسام بیانو چې بازار کې جرابې په دومره قسمه باندې خرڅېږي ته چې جرابې پښو کې که نه نو صوفي صاحب په کم جرابو مسه به کوې او په کمه نه ته خو په دې نه په ټولو مسه کوې نو موږ درته اقسام بیانو ذهن کې مو خبره کېناسته دا یو غټه بلا ده په دې دغه باندې نټ کې هغه وایي چې د جرابو اقسام په حدیث کې وښایې دا کوم ځای کې راغلی معده صحیح والی دی دې ګرمۍ پوهېږې الله مو د دماغ روغ کړي نو څو قسمه جرابې شوې 6 قسمه جرابې دي 4 نمبر خبره کمو جرابو باندې مس روا ده او کمو باندې ناروا ده نو مولوي صاحب کمې جرابې چې مجلدین وي د سرمني نو دا په حکم د موضوع کې دي د دې وجه نه چې جرابې دي نو مسوه پکې څه وجه نه دا په حکم د موضوع کې دي د موضوع کار کوي نو په اتفاق د علماو مجلدین جرابو باندې مس جایز ده موږ تاسو ټولې پې کوو که نه کوو 2 نمبر منعلین رقیقین داغه جرابې دي چې لاندې تلی دی او پورته نری ټوټه ده نو دی باندې مسه په اتفاق د علماو روانه ده ځکه دا پورته طرف خو یې نری دی او ټوټه ده دی کې خو اوبه ورځي که نه 3 نمبر منعلین سخینین چې لاندې تلی دی او پورته داسې کلکه ټوټه ده چې اوبه هم نه جذب کوي مزل هم پکې کېږي نو دی باندې په اتفاق د علماو مس جایز ده ځکه دا د موضوع کار کوي که نه 4 نمبر سخینین مجلدین چې د سرمنیم دي او سخینین دي نو په دې باندې مس جایز ده اتفاقا 5 نمبر رقیقین سازجین نری جراب ساده چې نه پکې تلی لګېدلی او نه پکې سرمني ټوټۍ او خو نری وي ډبله نه په اتفاق د علماو په دې مس جایز نه ده 6 نمبر سخینین فقط خالص سخینین وي نو په دې مسله کې د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او د صاحبینو اختلافو ابتدا کې د امام صاحب شاگردانو وی امام محمد رحمه الله او امام ابو یوسف رحمه الله چې په سخینینو مس جایز ده امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله فرمایل چې نه په سخینینو مس جایز نه ده بیا چې کله امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله وفات کېدو د وفات نه 3 ورځې مخکې یا 2 ورځې مخکې ترمذی شریف کې راغلی دی نورو کتابونو کې هم امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله او فرمایل جراب راوړئ او په جرابو یې مسح وکړه چا ورته وی قربان تا خو د شاګردانو سره
په دې جرابو کې اختلاف کو وې دا مې هم دې دپاره وکړه چې په سخینانو باندې مسه جایز ده نو د امام صاحب او د صاحبینو اختلاف په سخینانو کې وو خو د مرګ نه 2 ورځې مخکې امام صاحب اختلاف ختم که په سخینانو باندې مسه جایز وګڼله خلاصه سره ووته خلاصه دا راووته 6 قسمه جرابې دي د نیر نشي 4 قسمه باندې مسه جایز ده اتفاقا مونږ او تاسو خلک کوئی دا په جرابو مسه نه مني مونږ یې ولې نه منو 100 قسمه باندې مونږ جایز وایو 4 قسمه باندې جایز ده اول نمبر مجلدین دویم نمبر سخینین دریم نمبر مجلدین سلورم نمبر سخینین دی باندې موږ مسه جایز وایو په اتفاق د علماء مجلدین منعلین سخینین صرف سخینین سخینین مجلدین د نیر نشي مجلدین سخینین منعلین او صرف سخینین او سخینین مجلدین دی 4 قسمو جرابو باندې موږ مسه ته جایز وایو د دې وجې نه نه ګوره نکته یاد ساتئ چې په حدیث کې راغلی دی ولی حدیث ضعیف دی او قابل د عمل نه دی کنه د دې وجې نه پکې جایز دی چې دا په حکم د موضوع کې دی د موضوع والا کار کوي او 2 قسمو باندې په اتفاق د علماء جایز نه دی اول رقیقین سازجین نری ساده زمونږ او ستاسو دا جرابې ځکه دا هیڅ کار نه کوي د موضوع کار کوي نه کوي دویم نمبر منعلین رقیقین چې لاندې تلی لګېدلی دی خو پورته نری ټوټه ده نو دې 2 قسمو باندې په اتفاق د علماو مسه جایز نه ده ذهن کې مو خبره کېناسته دې سره تاسو ته 2 مسلې ښکاره شوې یو هغه د خلکو افترا باندې هم پوه شوئ چې احناف په جرابو باندې د مسې قایل نه دي موږ درته وی په 4 موږ قایل یو ځکه هغه د موضوع کار کوي دویم درته مولوی صاحب یو خبره ښکاره شوه چې کومې جرابې د موضوع کار نه کوي منعلین رقیقین رقیقین سازجین دا په اتفاق د علماء د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په امت کې معتد به شخصیت نه دی پیدا چې دې ته جایز وایي ځکه دا د موضوع کار نه کوي ذهن کې مو خبره کېناسته دا څو خبرې شوې دا 4 ښه د جرابو تعریف مې درته وکړه پیږي دویم نمبر ها دا 3 خبرې شوې او دویم نمبر د جرابو اقسام مې درته وویل او دریم د جرابو حکم مې درته بیان ک 4 نمبر خبره تاسو ته به وایي چې ستاسو امام صاحب په جرابو مسه کړې ده نو تاسو یې څنګه نه منئ ترمذی شریف کې راغلی مسله یاد ساتئ امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله دا د سخینینو قائل نو امام سے په نری جرابو مسه نه ده کړې چې غلط مو نه کی امام سے به د صاحبینو اختلاف په سخینینو کې په رقیقینو سازجینو کې نه وګوره نری جرابو کې
امام صاحب نه مسح کړي او نه صاحبین قائل لی هغه سخینین وي سخینین هغه جراب توای چوبن جذبای ډبل وی مزل پکې کیږي پخپل خو پورین خلی نو د امام صاحب او د صاحبین اختلاف په سخینینو کېو دی باندې درته حواله در کوم خط غلط مونږ کی ترمذی بدر توخی پاغه کې راغلی امام سے په جراب مسح کړي هغه جدا جراب وي مفتی فرید رحمه الله فرمائی فی الابتداء قد جوز المسح على السخینین الامام الشافعی والامام الاحمد ومحمد وابو یوسف ابتداء کی امام شافعی رحمه الله امام احمد سیم امام محمد رحمه الله امام ابو یوسف سیم سخینین باندې مسح جائز وی او امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله قائل بعدم الجواز علیہما اگر فرمایلیو په سخینین مسح جائز نه ده خو ولکنه رجع الى قولهما امام سے پاخر د عمر کې د صاحبینو قول ته رجوع کړی دا نو رجوع په سخینینو کې د ګورا په نری جرابو کې چې غلط مونږ کی منهاج السنن اول جل صفحه یوصل او شپږ سلویخ یو غیر مقلد ده مبارک فوری ورته وی عبدالرحمن د ترمذی شریف شرح لیکلی تحفة الاحوزی ورته وی هغه وی عبدالرحمن صاحب وی ولكن هذا الرجوع في السخینین دا امام صاحب چې په جرابو کې رجوع کړی دا د صاحبینو قول ته د جرابو مسح ته جایز ویلو ودا په سخینینو کې لا فی الرقیقین دا په نریو جرابو کې نو ولی لعدم القائل بجواز المسح على الرقیقین د حضور په امت کې سو قائل نشته چې نریو جرابو باندې مسح ته جایز وای دا قادیانان دی ګور هغه ورته وای تحفة الاحوزی 350 صفحه ده په دې مې پوی کړی که د امام صاحب قول درته وای امام صاحب په نریو جرابو مسح نه ده کړې په سخینینو کړې ده دریم نمبر حواله علامہ کاسانی رحمه الله فرمای او جوربیه اے سخینین بحیثو اغه کلک جرابی چې په دغه پخو باندې انخلی یا مجلدین وی حتی اذا کان سخینین غیر منعلین او مجلدین لا يجوز المسح عند ابي حنیفه کچ جراب سخینین وی یا منعلین نه یا مجلدین وی امام صاحب سخینین باندې جراب تمسح جائز نه وی خلاف لهما شاگردان وی د امام صاحب چې په سخینینو مسح جائز ده وعنه انه رجع الى قولهما امام صاحب نه یو روایت راغله ده چې د صاحبینو قول ته رجوع کړي ده وبه یفتا نو رجوع په سخینینو کې کړي ده بدائع الصنائع اول جلد 83 صفحه دا درته ځکه وایم چې د امام صاحب قول به درته وایي څلورم نمبر امام ترمذی رحمه الله فرمائے وی ابو مقاتل سمرقندی رحمه الله فرمائے یقول دخلت على ابی حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمه الله تورغلم فی مرضه الذی مات فیه پاغه مرض کی چکم کے وفات کېدو فدعا بماء ابو مطالبه وکړو اوبه راوړی فتوضا اودس یې وکړه وعليه جوربان او د ده په پښو باندې جراب وي فمسح علیهما په جرابو یې مسح وکړه ثم قال بیا وی فعلت اليوم نن مې داسې کار وکړه لم اکن افعله مخکې مې نه و کړی مسحت على الجوربین وهما غیر منعلین په جرابو مې مسح وکړه او منعلین نه دي
نو دقه ځای کې مفتی رحمه الله فرمایي اعلم ان حد السخینین ان يمشي فرسخا فصاعدا ويثبت على الساق بنفسه من غير شد ولم يكن ضيقا دلتوي ولا يرى ما تحته ولا شفان الماء. مفتی فرید رحمه الله فرمائے امام صاحب چې دا کم جرابو باندې مسح کړی دا دیوبنه جذبه ولې او دا سخینه نه وي نو د امام صاحب او د صاحبینو اختلاف په سخینینو کې. شپږم نمبر صاحب د بدایع صنایع وی فإن كان رقیقین یشفان الماء کدا جراب نری وی چې اوبه جذبه ولې لا يجوز المسح علیهما بالاجماع په اتفاق د علماء بیا پاغي جایز نه ده. مقصد می دا ده چې امام صاحب چې په کوم جراب مسح کړي وا پاغه اخیری وخت کې هغه سخینه نه وی نری نه وی نریو بجراب باندې مسح د حضور په امت کې یو شخص معتد به د دې قائل نو. دا مولوی سے سالور خبرش پنځم نمبر خبره د دې متعلق چې کوم حدیث راغلي دي مولوی صاحب هغه حدیث کمزوري دي او هغه ضعیف دي هغه قابل د عمل نه دي. ګوره اولنې حدیث ته مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی رسول اللہ مبارک او دسوک پا جراب مسا اکڑا او پا پنو بانے. دا مغیرہ صاحب نے روایت کرے حزیل ابن شرحبیل مسند احمد سلورم جل 252 صفحہ سنن ابی داود کی مراغلے سنن ترمیزی کی سنن کبرا دا بیحقی کی سنن ابن ماجہ کی. علماء وائی دا حدیث شاذ دے ذکر دا مغیرہ سے ابنا مسح علی الخفین نقل شوی دا مسح علی الجوربین دا دا مغیرہ سے دا طول شاگردانو ندے نقل. حزیل چی دے دا مغیرہ سے ابنا نقل دا جوربینو کڑے دے. شیخ امین سے ابدیزے کے دسے وائی فتاوی الدین الخالص کے دویم جلد 378 صفحہ ودا اس عیب نہ دیں شاذ دی کنا وہی کما قال احمد شاکر منگی احمد شاکر پیغمبر دیں احمد شاکر پا کی چارا وڑے دیں دا مجتہدین خبر نہ منے او دا احمد شاکر منی نو حدیث شاذ دے. ہاں دا مغیرہ سے پا شاگردانو کی آواز حزیل دا نقل کرے. شاذ چاہتا وائی علامہ ابن صلاح سے بوائی شاذ من اقسام الحدیث الضعیف دا دا کمزوری دا ضعیف دا احادیثو دا حدیث قسم دے نو شاذ حدیث ضعیف توائی المقابل للصحیح والحسن فلا يحتج به. کم حدیث چے شاذ ہوئی اغیبان استدلال نکی مقدمہ دا ابن صلاح شلم جل دا شلم صفحہ دا او بیا رستوئی کم حدیث چپاغی کے صفات دا حدیث صحیح نہیں راجمہ او نہ صفات دا حدیث حسن اغیت ضعیف ہوئی بیا پیوگت بحث کہیں بیا رانا خبر اگدے گی. خلاصہ دا چدا حدیث شاذ دے او ضعیف دے. دویم دا امام نووی رحمہ اللہ دا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دی حدیث متعلق وائیں اتفق العلماء على تضعیفہ. علماء پا حدیث تا مغیرہ بانے اتفاق کرے چی دا ضعیف تھے. ماتا استوی چی مرفوع روایات پا کی چی دی اٹول ضعیف دی. نصب الرایا اول جل صفیو سلسلورتیا یو غیر مقلد دے نظیر حسین دہلوی ورتوائی اغوائی حاضر الحدیث ضعیف دا غیر مقلدین پا نسبانم ضعیف دے
ویل دا حدیث کمزور ہے فتاوی نظیریہ اول جلد 320 صفحہ. یو غیر مقلد دے شمس الحق عظیم آبادی دا سنن ابی داود شرح کڑے دا عون المعبود ورتوائی آگے کی وائی دا حدیث ضعیف دے. عبد الرحمن مبارک فوری سے بوائی دا حدیث ضعیف دے. شرف الدین دہلوی سے بوائی غیر مقلد دے وے دا حدیث ضعیف دے. فتاوی ثنائیہ 323 صفحہ دا. امام بیہقی سے بوائی دا حدیث منکر دے. سنن کبرا اول جلد 230 صفحہ. سفیان ثوری رحمہ اللہ فرمائی دا حدیث ضعیف دے. عبد الرحمن مہدی سے بوائی دا حدیث ضعیف دے. امام مسلم رحمہ اللہ فرمائی دا حدیث ضعیف دے. دا حدیث ضعیف دے. اس سوال راغے چی دی حدیث تو خو امام ترمذی حسن ویلے نو امام نووی سے بھی جواب کئی وَهَؤُلَاءِ من اعلام ائمت الحدیث. دا ما چی در تکم یاد کرو چی دی ورطا ضعیف ویلی دی دا دا اعلام دا ائمہ و حدیث ندی. وَإِن كَانَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ حَسَنٌ اگر کہ امام ترمذی ورطا حسن وائی فَهَؤُلَاءِ مقدمون علی دغ ائمہ دا مخکڑے شوی دی پا امام ترمذی رحمہ اللہ ویدا طول ائمہ پریگدا بل کل واحد من هؤلاء ان انفردا نو قدم علی الترمذی بلکہ یو امام چی دی ائمہ نرا پورتکم نو دا امام ترمذی رحمہ اللہ نمخ کی دی بے اتفاق اہل المعرفہ دا علماء دا جرح و دا تعدیل اتفاق دے. دا امام نووی سے کتاب دے المجموع شرح المہذب اول جل 1500 صفحہ رازہ. بیا دی کہ اگدی خبری دی نورے بدم رزدہ کئی خواہ چا حدیث تا مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ دغا حدیث ضعیف دے قابل دا احتجاج نہ دے. نور خبری بیا دا دوری دی منگا تاسونا وقت بیاڑی رکھلی ذہن کی مخبرہ کی نا سیدہ خلاصہ دا دا کہ پٹول بانے بحث کوم بیا خبر اگدی گی. کم احادیث چی پا بارد جراب کراغلی دی دا قابل دا احتجاج ندی دا کمزوری دی. نو 15 خبر ذہن کے ساتھ آئی. سو خبری یوم در تا دا جراب تعریف کو دویم میں دا جراب اقسام در تاوی چی پا طول اقسام دا جراب مسا جائز ندا سلور بانے جائز دا دو بانے ناجائز دا. دریم خبر میں در تاو کڑا چی پا دی دو جراب چی مسا ناجائز دا نو دا حضور پا امت کی یو ساڑے ندے پیدا چی پا نریو جراب مسا جائز ہوئی بغیر دا دو نفرنا یو تا غیر مقلد وائی بلتے استاذ غلام احمد قادیانی وائی بس نور سوک نشتا خان خیر خیریت تے. درم نمبر خبرہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ چی پا آخر دا عمر کی پا جراب و مسا کرنے دا سخینے نوے دا نرائی نوے دا پا غسلور و اقسامو کے داخل وے. 15 نمبر خبرہ مولی سے کمی جرابے چا غیبان علماء مسا جائز وائی او صحابہ و تابعین پا غیب مسا کرنے دا آغا غسلور و قسمو کے داخل وے. سلور قسموں کی چکمی جراب داخلی آغا دا دی وجنہ با پی مسا نکے چی حدیث کی راغلی دی ولی حدیث پا کی کمزوری دی بلکہ دا دی وجنہ با کے چی دا پا حکم دا موضوع کی دی پچا کی دی نو دا صحابہ موضوع چوے آغا ڈبلی وی او کلکی وی او بے نجز بائی بیا کمو تفصیل غختو نو زما یو کلپم ملاوی گی پا جرابو دی ملگری نے بے واخ لئی
اکی بیا تفصیلی بحث پہ کڑے خود ترجمہ کے خود تفصیلی بحث نہ کیگی ماسپخین میں پورے دانہ ختمے گی نو دا پنځه خبر ذہن کے ساتھ خواہ جراب چاہتا وئی دا جراب اقسام کم جراب بانے مس جائز کم بانے نا امام سے پا کم کڑے وا اگا او صحابو چے کمی جراب استعمال کرے وے اگا ڈبلی وے اگا نرائی نوے ذہن کی مخبرہ کی ناسی اغیبانی بیشمار دلائل ما سردی او شپگم خبرہ کم حدیث چی پا بارد جراب کراغلی اٹول کمزوری دی او قابل دا احتجاج ندی دا دوی کمزور والے او زوفرا سرا دوی منلے دے چی دا کمزوری دی او قابل دا احتجاج ندی خواہ او کم جرابی چی ڈبلی او بنجذب کئی اگا دا دی وجنہ پی مسا جائز دا چا پا حکم دا موضوع کی دی نو لہذا پا نرائی جراب مساو نکئی منظم او دسم نکیگی بیا خستا سوربانی منظم نکیگی ذہن کے مخبرہ کی ناست اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا